ورونو زمونږ سکیورټي فورسز څه کوي؟ سړی غیبوي، سړی مړ کوي، سړی غورځوي. زما په دستور کې لیکلي دي رایټ ټو فیر ټرایل. زه هغه دستور منم. زما ریاست او سکیورټي فورسز یې نه مني. زما د سکیورټي فورسز یو کار دی، غیبول دي، وجل دي، غورځول دي. माते खुएली कि रियासत होगी माँ जैसी. रियासत को बदमोर दगेगी पशानी. जमा रियासत दमखोर दे दमखोर. जमा रियासत अगर दमोर दगेगी पशान न दे, अगर दमखोर दे, अगर माँ खुरी, जमा बच्ची खुरी, जमा आजादी खुरी. د دریو اشرونه سیوا وشوله. د پښتون خوره میدان جنگ دی. 400 ډرون حمله دا زما په پښتنو کې شوي دي. په زرګونو میسنګ پرسن دي. زما جماعت، زما اجرا، زما مارکیټ، زما کورونه، زما باغونه، زما فصلونه، زما زنانه، زما بچي، زما مشران هر یو دا وشتل. ډرون حملو ته یونایټډ نیشن ویلو لایسنس ټو کل. د پښتنو د قتل عام لایسنس امریکې ته چار کړو، ریاست ور کړو. د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو، یوه نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي. وچ په زور لګیا دي د سوات حالات خرابوي. تاسو مشاهده وکړئ چې دا حالات ټیک وو که نه وو. ټیک حالات، سم حالات دلته د سره داسې وجود نه و چې تا به ویل چې یعنې بد امني. خو بیا یې هم په منټونو کې حالات خراب کړل. زه بیا هغه خبره ریپیټ کوم، سوات په ډیورنډ لاین د پاسه نه دی موجود، په ډیورنډ لاین باندې کیلې موجودې دي، بیا تر دغه ځای پره چاونې موجودې دي. زه دا پوښتنه کوم ایوب صاحب، په دې سوات کې 3 چاونې د څه دپاره جوړې شوې وې چې بیا د طالبان راځي؟ فوج راغی، کیپټنان ورسره، یو پلور او یو زوی یې شهید کو. دلته هغه ځوان ولاړ و، هغه ځوان تاسو ته خپل فریاد وکړو. بیا د هغې واقعې د پټولو دپاره یې سکول په ګاډي باندې حمله وکړله چې تر څو په هغې کیپټن او په هغو کسانو FIR نه وي کټ شوی، تر هغې به دا کاروان جاري وي، تر هغې به دا کاروان جاري وي. ته که زورور یې، ځان ته به زورور وې. پښتانه په ځان نه زورور څوک هم نه مني. موږ په خپله خاوره، موږ په خپله خاوره